تیرو خو بس ټولې مسلې د نه غټه مسله بله څه ده چې کورونه یې خلک راوښکل. مسله بنیادي دا ده چې دلته داسې مؤثر پلیټفارم، مؤثر جرګه یا مؤثر نمایندګي هم نشته دی. او د تیرو غم خلک یو په یو رچوي، بل یې په بل رچوي، څوک ذمهواري نه اخلي. او حقیقت دا دی چې نمایندګي کله په قوم تکلیف راشي، قوم مشکل راشي، نو هغه خبره ته بیا خلک ودرېږي، مشران ودرېږي ورته. په حکومتي سطح باندې موږ ډېر زرخیز یو، موږ ایم پی ایز، ایم این ایز، پارلیمنټریانز، بلکې د صوبې چیف ایگزیکټیو هم د موږ دی، بلکې همدغه متاثرینو نه دی. دلته دوې مسلې دي، تیرو نه د کارډ وروتلو، بیا یې تیرو د دغو کارډو فیسیلیټیشن، یعنې دغو له سهولت ورکول. کارډ یې راوځي، څوک یې راوباسي، بس دا یوه داسې مباحثه ده چې موږ یې بنیادي مقصد نه ریسور کړي یو. په تیرو نه کارډ وروتل، خلک فیسیلیټیټ کول، او هغې نه پس هغو څه کمې عهدې شوي دي، دا ډېرې اسانې دي. دا ډېرې اسانې دي. دا کې څه نه یې فوج کورس شته، نه یې دارو کورس شته، نه څه بله دهشتګردۍ کورس شته، نه یې امن و امان خبره. دا د یخ ایسي په دفتر کې په سیټ باندې سړي صرف یو دستخط دی چې هغه دستخط وکړي، او څومره یې تیرو متاثرین دي. خیر دی، اسرار څه عام خلک هم وي، لکه کمې ګپلې مپلې دلته دغو کړي دي، هغو له رغ ورسېږي چې ته قومي مشران دي، هغو خطردام پکې وشي، نو پیسه خو ډېره زیاته پرته وه. د دغې صوبې په اکاونټ کې د مرکز نه راغلې پیسه تقریبا 646 تو که 746 ارب روپۍ دا د اپریشن دپاره وفاق دغې صوبې ته ورکړي دي، خو دا څوک نشي ډینای کولی. خو چې دومره هیوج اماونټ پروت دی، بیا د وزیر اعلی صاحب په حلقه کې اپریشن وشو، فوجونو وکړو، بس دا به ومنو، خو خلک فیسیلیټیټ کول دا صرف د یوه دستخط کار دی چې چیف سیکرټري یې وکړي او کمشنر په ترو باندې دا پیسه جاري شي. اوریجنل خلکو ته هم جاري شي، که بیا دا فلټر کېدل مشکل وي چې څوک ترې راول دی او څوک نه دی، نو 2-3 زره کسان دا پکې داسې وشي، نو څه یو خو نه وړي دومره پیسه رو دا دوا پر یې سود وکړو په بینکونو کې پراته رو، او خلکو ته یې ورکړي. نو دا مسله وه. پوته شوه د واپسۍ خبره، د واپسۍ پوره د احتجاج خبره، د احتجاج کول نه کول. موږ احتجاج وکړو، د بده مرغه موږ د قوم تقسیم کړی دی، اوس هغه احتجاج کې هغه خوند هم نه پاتې کېږي. 24 رکنې کمیټې ځان لا خپل اهم حیثیت لري چې سرکار سره رجسټرډ ده، دغو یس نو ته سرکار یس نو یایي، او دغو فیور سرکار کوي. بل طرف لا پارلیمنټریان دي چې دا هم د حکومتي خلک دي، او دغو یس نو، دغو شرکات او دغو شمولیات په دا فیصله کې ډېر زیات اهمیت لري. بل طرف لا قوم دی، قوم یعنی زپېدلي ولس او دغو لپاره قیادت. دا سیاسي اتحاد خپل قیادت کوي، نمایندګي کوي، د هغو نه علاوه د پردي جرګه پکې خپله راوتلې رو، نور خلک پکې خپل دي. دا قوم تقسیم شوی دی، منتشر شوی دی، لهذا یې چا اواز ته سرکار اواز ویې موږ نه پوښتنه کوي چې سیاسي اتحاد هم دی پکې، 24 هم دی پکې، پارلیمنټریان هم دی پکې. دا په یو پلیټفارم یو ځای کېدل غواړي، دغو له کار کول غواړي. بهرحال یو کېږي او که نه کېږي، خو زه یوه خبره دا کوم تیرو خلکو ته دا ډېره زیاته اهمه خبره ده چې دغه خبرې نه قطع نظر چې تو لیډینګ څوک کوي، دغه خبرې ته ما ګورو چې دا سړی څوک دی، دغه خبرې ته ما ګورو چې دا کومه پارټي ده، څه دی. فصل دم تبو شو، کورونه دم تبو کېږي، و ایمو د تجزیې او ایمو نظر تر مخه تیرو خلک په یا د اګست نه پاس شي او یا به بالکل راشي. وجه دا چې جانبوج کر په تاسو یو فصل ضایع کوي. وجه دا چې څه ټیم مخکې ډېر ستر ټرایل وکړلو چې دلته تیرو کې منشیات کېږي، اوس چې واپسي وشي ورته د استیفاټای وکړئ، دا دو تاسو له نه ورکوي. لہذا دا خبره کلیر ده، سرټیفاید ده، جسټیفاید ده چې تاسو باندې یو فصل ضایع کوي، نو یا به په اګست نه پاس شي او یا به بالکل راشي. اوس څه کول دي؟ په زور باندې تاګ دی، پریشر راوړل دي. دا تیرو کې د امن امان صورتحال ټیک کول دي، د سکیورټي ذمهواري ده. خلک فیسیلیټیټ کول د صوبایي حکومت ذمهواري ده. د واپسۍ اعلان د کل کر وزیر اعلی صاحب وکړي، د واپسۍ اعلان د کل کر وزیر اعلی صاحب د قوم ته وکړي چې چلو چې د پلانکي تاریخ نه واپس شو، زه ګوډه هم در کوم، زه روټۍ هم په لیار کې در کوم، او زه لوښي هم در کوم چې کور دی وران دی هغه هم در کوم. په مخه کې که فوجي بیا رکاوټ جوړ شو، بیا به ټوله دنیا وویني چې دا خلک څوک نه پرېږدي. خو کم از کم د واپسۍ اعلان د وزیر اعلی صاحب وکړي چې نه کوي احتجاج پکار دی، او چې احتجاج څنګه کول پکار دی هغې پوره پکار ده چې 24 رکنې کمیټې هم د قوم ته کیني چې ما سره واس نه رسېږي. روان 10 تاریخ یې ورکړی ده، خو دا فیصله نه کېږي. هغه کمیټې پکار ده چې قوم ته کینو، قوم ته وایي چې اوچت شو، موږ دپاره اواز اوچت کړو. قوم لا هم پکار دی چې نور وده کېږي نه،
په دا احتجاجونو کې په 1500 په زرو کسانو کور نشي چې خپ په زرونو تعداد سره روز دا اعلان به کېږي چې کلا واپسی او په کم پیټرن او کم شیډول باندې وال تامنو امان شتا او کنيشتا د قوم د خوخه مطابق بیا کېږي خو چې په زرونو تعداد سره روزي موږ ته پلان دی ساتي وته د موږ پلان دی او کوي وته لک صبر کوو به اتفاقین ورولو د هر سړي جرګې ته او د هر سړي وده او تاریخ ته انتظار دی ودا کې خپل کوشش تاو کی چې به وخت نه مخکې مونږ په جوتای نه کوو مونږ په فیصلو کې مداخلت نه کوو 10 تاریخ ورکړی 20 ورکړی را غوړه کې 24 لوګ کې میټر خپل مفاهمات مصالحات او خپل مذاکرات وکي او بل د مو کی دښوا چې دا ونشولا مونږ ته پلان جوړ شوی را او مونږ به فورس د قوم د قوت په ذریعہ سره د احتجاج په ذریعہ سره د فیصله به ان شاء الله مو ته وبو سوي تیر خلکو لپاره